دغه شان جمعه د ډیر لوی خیر او برکت ورځ ده که موږ د جمعې د آدابو خیال نه ساتو نو موږ ته به د جمعې د ورځې خیر او برکت دا نه حاصلیږي. دا خو ډیره د کمبختۍ خبره ده د سستۍ خبره ده چې نن موږ ته د جمعې د ورځې چې کم فضایل دي یا کم آداب دي نه راته معلوم وي سم او نه په هغې باندې عمل درآمد دا کو. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نقل کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم انسان د جمعې پر ورځ د غسل وکي، صفا سوتره کپړې واچي او بیا د ځان صفائی وغیره چې کم دغه مکمل داو کی او د وخت جمعې له دا لاړ شي چې امام لا خطبه نه شروع کړي، په شروع کې د جمعې په منځ کې شریک شي، خطبه کې شریک شي او بیا منځ صحیح آداب سره داو کی، وی د تیری جمعې نه راواخلې تر دې پورې چې څومره ګناهونه خطای سره دا شوي دي هغه الله تعالی ټول معاف کوي. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه نقل کوي وی چې کوم انسان د جمعې منځ د آداب سره داو کی الله تعالی د لپاره یو نور دا مقرر کی چې هغه به تر رواني جمعې تر ورځې پورې دا د سره قایم او دایم وي. دغه شان د جمعې پر ورځ د اورادو چې څوک پابندي داو کی، اوراد دغه شان درود شریف دا اهتمام سره دا وی الله تعالی ډیر لوی اجر او ثواب ورکوي. دغه شان سورۃ الکهف دا چې د جمعې پر ورځ باندې څوک دا ووایي د جمعې د مونځ نه بعد تر مازدیګر تر مونځه پورې د ده دپاره الله تعالی یو روایت کې راځي یو نور دا مقرري چې هغه د سره سره دویم د تیری جمعې نه راوالي تر دې جمعې پورې او دغه شان را رواني جمعې پورې په خطای سره د ده نه کم ګناه کم کیږي هغه الله تعالی دا معاف کوي. نو معنا دا د دې روایتو نه دا معلومیږي چې جمعه دا د آخرت د ګټې لحاظ سره د ډیر لوړ مقام هغه ورځ ده، نو چې موږ د دې د آدابو خیال ساتو نو د ټولو نه لوی او غټ غټ آداب دا دي چې چونکې د جمعې په ورځ د جمعې دا مونځ یو خاص مونځ دی نو چې دا مونځ اهتمام سره دا وشي او د دې مونځ دپاره تیاری دا اهتمام سره دا وشي. قرآن کې په سورة الجمعه کې الله تعالی فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. ای ایمان والو کله چې د جمعې د مونځ دپاره تاسو ته اعلان وشي، اعلان نه مراد آذان دی، دا وشي نو خپل ټول کارونه دا پرېږئ او فاسعوا الى ذکر الله دا الله د عبادت طرف ته منډې دا ووهئ. شروع د اسلام کې خطبې نه مخکې چې دا کم اذان کیږي بس دا اذان بو. بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې لږ سستی خلکو کې پیدا شوه ځکه چې د جمعې د خطبې اذان وشي نو سمدستي خو بیا خطبه شروع کیږي. نو هغه زمانه کې به خلک د وخت نه په مسجد کې دا حاضرو بس اذان بو شو خطبه به شروع شوه. بیا وخت تېرېدو سره سستی راله نو عثمان رضی الله عنه په اجماع سره د علماو د صحابو په اتفاق سره دا اولنې اذان چې مخکې وس کم کیږي دا مقرر کو دا دې دپاره چې خلکو سره غم پیدا شي. نو د علماو وس دا وینا ده چې د قرآن کې راځي چې اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه د جمعې د مونځ دپاره تاسو ته اعلان وشي نو دا د اولنې اذان یادي، دویم اذان نه. ځکه د دې اولني اذان غرض او مقصد هم دا دی چې راځئ تاسو مونځ طرف ته. نو بیا علما فرمایي د دکې اذان نه بعد چونکې دا مونځ په نارینهو باندې دا فرض دی، زنانو باندې د جمعې مونځ نشته، هغوی به د ماسپښین مونځ کوي. نو نارینه د دغې اذان نه بعد اغستل خرڅول یا بل یو دنیاوي کار کول دا په بالغ نارینهو باندې دا حرام دی او په دغه وخت کې که دې څه ګټه وټه دا وکړي نو دا هم د ده لپاره جایز نه ده. او د دغه اذان نه وړاندې د غسل او د صفا سوتره کپړو اهتمام دا پکار دی. نو چې اذان وشي پوری طور د قرآن حکم دی چې فسعوا الی ذکر الله، تاسو د الله د ذکر او د الله د عبادت طرف ته منډې دا ووهئ، یعنی تلوار وکئ، زر لاړ شئ. نو څنګه چې زمونږ د معاشره کې زمونږ د علاقه کې د خطبې نه وړاندې دا واز او نصیحت کیږي نو دا مونږ ته کیږي چې مونږ پکې د شروع نه دا شریک یو. او یو روایت کې راځي چې څنګه دا اذان وشي
نو جامع مساجد چې کوم دي د هغې مخې ته فرشتې راشي یو رجسټر وسره او د راتلونکو نومونه دا لیکي چې دی په دې ټایم راغی دی په دې ټایم راغی دی په دې ټایم راغی بیا چې د خطبې ټایم شروع شي هغه رجسټر دی بند کی. نو بهرحال یو خدا چې موږ صفایي سترایي خامخا دا کوو د جمعې په ورځ. دویم دا چې موږ د لومبني اذان سره بس د مونځ تیاری او مونځ له منډه او مونځ له تګ دا شروع کو چې د خطیب د خطبې او دغه شان د تقریر نه وړاندې موږ په مساجدو کې دا حاضر یو. او دریم بیا دا چې دا خطبه دا د مونځ حصه ده. عام ورځو کې د ماسپښین مونځ 4 رکعاته فرض وي، د جمعې چې دا اهم ورځ ده په دې کې 2 رکعاته فرض دي. دا 2 ته کټ شو نه عبادت خو لږ شي یو قسم، خو دا لږ نه، دا خطبه د دې 2 رکعاتو قایم مقام ده. دا خطبه او دا 2 رکعاته مونځ یو ځای کې نه دا گویا هغه ټوټل 4 رکعاته شو. نو دا خطبه د دې مونځ حصه ده. په دې وجه علما فرمایي کله چې خطیب خطبې ته دا ودرېږي نو هغه ټیم کې یو خو په ادب سره ناسته پکار ده، دویم قبل رخ ناسته پکار ده، دریم هغه ټیم کې ذکر و اذکار بم دا نه کوي. څنګه چې امام دا په مونځ کې فرض که ولاړ دی او مقتدي دا خاموش وي، دغه شان دا خطبه د دې اورېدو دپاره دا کیږي نو ټوله مجمع به دا خاموش وي، زړه کې به هم ذکر دا نه کوي. او که څوک داسې سروانې کوي څه خبرې اترې کوي نو دی به هغې ته هم په وینا باندې دا نه وي چې یا خاموش شه یا کینه، بلکې اشاره باندې به ورته دا وي. څنګه چې مونځ کې خبرې اترې دا منه دي، دغه شان د خطبې دوران کې دا منه دي. نو د خطبې دوران کې خبرې کول، ګرځېدل را ګرځېدل، یا د شګو سره کډو کډو سره لوبې را کول، دې سره جمعه دا خرابېږي. او علما فرمایي چې دغه انسان بیا جمعه نه ده. نو بیا هغه انسان چې هغه داسې وخت کې جمعات ته راشي چې یو خطبه شوې ده یا دواړه ختمېدو کې دي نو ده خو مونځ لاندې که خو د ده دا جمعه ونه شوه. په دې وجه پکار دي چې د وخته مونځ له دا تګ دا کېږي. دا زموږ د آخرت ګټه ده چې د شروع نه په ټیم باندې تر انتها پورې یو کس دا شریک وي، دله چې کوم الله تعالی اجر ورکوي نو هغه به ډېر زیاتي په نسبت د هغه کس چې هغه لیټ دا راشي. نو بهرحال یو خو د مونځ اهتمام او مونځ د آدابو سره او د وخته دا تلل. او بیا د مونځ نه بعد د الله تعالی حکم دی چې فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وی د سحر نه تر جمعې تر مونځه به د مونځ تیارې کوي. کار کسب چې دا کوم وینه هغه نه دي کول پکار، د مونځ تیارې. او د مونځ نه بعد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، چې مونځ وکئ نو په ځمکه کې خواره شئ او د الله فضل ولټوئ. د الله د فضل نه مراد رزق دی، یعنی د رزق د پاره چې کم کس کم کارونه کوي، دکان کوي، تجارت کوي، زمینداری کوي، نو د مونځ نه بعد چې هغه کوي نو دی کې خیر و برکت دی. نه عام طور زمون طریقه کار دا وي چې د مونځ نه مخکې کار وشي او بیا مونځ وشي نو د مونځ نه پس بیا چوټي. نو دا الټه انداز دی، د مونځ نه مخکې چوټي او د مونځ نه بعد بیا که څه کار کسب وي نو هغې کې به دا خیر و برکت وي. او دغه شان مونځ چې دا وشو د هغه وخت نه والې تر مازدیګره پورې سورة الکهف چې دا په 15مه سپاره کې دی، د دې باره کې روایت دی چې یو خو د دې ټول سورة الکهف د تلاوت او دغه شان دا لومبني 10 آیاتونه چې دي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، تر 10 آیاتونو پورې دا چې وي څوک وایي دی به د فتنو نه بچ وي. هر زمانه کې چې کمی فتنی وي دا غینه به الله تعالی محفوظ ساتي، ان تر دې چې وي که د دجال فتنه ښکاره شي چې هغه عظیم ترین فتنه ده، دا غینه به هم الله تعالی په حفاظت کې دا ساتي. وسنی دور کې څومره فتنې دي، د اسلام نه د لرې کولو، د ایمان د خرابېدو، د دغه ټولو فتنو نه حفاظت پیغمبر علیه السلام موږ ته دا نسخه راکړې ده چې د جمعې په ورځ سورة الکهف دا وایي د دغه فتنو نه به دا بچي. او خصوصا دغه اولنی 10 آیاتونه واړه آیاتونه دي، دا یاد کړی شي او د دې وینا کیږي د دغه ټولو فتنو نه به موږ دا محفوظ یو. الله تعالی او پیغمبر علیه السلام مونږ او تاسو ته د آخرت د سمون ډېرې اسانې طریقې ښودلې دي، واړه اعمال دي، خو چونکې د دین او د آخرت اهمیت نشته نو د دنیا غټ کارونه مونږ کوو، ګران کارونه کوو، ګران هغه زده کړه هغه دا کوو. او د دین زده کړه چې انتهایی اسانه ده،
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن الله تعالی وی مونږ دا دین آسان کړی دی، قرآن هم آسان کړی دی. آیا شته څوک زده کوونکې؟ نو چې مونږ په خپل ځان رحم او کرم وکړو او زده کړه دا کوو، په هغې عمل کوو، انشاءالله دنیا او آخرت کې به کامیاب او کامران یو. د آخرت یو خطرناک وحشتناک او نه ختمېدو واله ژوند را روان دی. که د هغې دپاره مونږ سره توخه وي، دغه سفر به اساني. که دغه توخه نه وي نو بیا دغه سفر کې هیڅوک مددګار دا بیا نشته، بیا به انتهایی بربادي وي. د هغې نه مخکې مونږ او تاسو له په خپل ژوند کې د هغې تیارې دا پکار دی. وما علینا الا البلاغ.